أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه الترمذي والنسائي. وزاد البيهقي في شعب الإيمان برواية فضالة والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حالات مخکی تیر شوی، مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کامل مسلمان هغه د چې نور مسلمانان بچی د ژبې د ضرر نه او د لاس د ضرر نه. والمؤمن من کامل مؤمن هغه دی آمنه الناس علی دمائهم واموالهم چې نور خلق د په امن کې د دنه خلق په وینو د هغوی او په مالونو د هغوی. د دې حدیث روایت کړي ترمذی او نسائی او بیهقی په شعب الایمان کې د فضاله په روایت کې ویلي دي چې والمجاهد من جاهد نفسه، کامل مجاهد هغه دی چې مجاهده کوي د خپل نفس سره د خدای په طاعت کې، او کامل مهاجر هغه دی هجر الخطایا والذنوب چې خطاګانې او ګناهونه پرېږدي. دې کې خو اصل راوي حالات مخکې تیر شوي او فضاله حالات ته لږ متوجه شئ. فضاله ابن عبید الانصاری الاوسی د انصارو د اوس قبیلې سره تعلق، ففتحې د فا سره د فضاله. اول غزا چې دی پکې شریک شوی غزوه احد وه. غزوه احد نه وروسته ټولو غزواتو کې نبی علیه السلام سره شریک شوی او بیعت الشجره بیعت الرضوان کې هم شریک شوی. بیا شام ته جهاد د پاره لاړ او بیا شام ته پوخ لاړ، هلته پکې اوسېده دمشق او د معاویه رضی الله عنه زمانه کې به فیصلې کولې. او چې معاویه رضی الله عنه صفین ته لاړ د علي رضی الله عنه سره، نو د بالته فیصلې کولې. د حضرت معاویه رضی الله عنه زمانه کې وفات شو 350 هجری کې. د میسره روایت کړي چې د آزاد شوی غلام دی. نو مقصد د حدیث څه دی؟ حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مؤمن او مسلمان تعریف او تشریح کوي او ترغیب ورکوي دې خبرې ته چې ماخذ الاشتقاق چې امن او سلامتیا د ځان کې پیدا کوي، او مجاهد او مهاجر ته تنبیه ده چې جهاد او هجرت ښکلی کار دی، خو جهاد مع نفس در نه چرته هیر نشي، او مهاجر ته تنبیه ورکوي چې هجرت خو ډېره لویه خبره ده، خو هجران الذنوب پرې نږدې ګوره. اصل هجرت هجران الذنوب دې ته توجه کوه. څلورم بس مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره. حدیث کې ترکیزه د خصائل ایمانیونه ده. وضع د کتاب الایمان د همدې دپاره شوی چې د ایمان خصائل پکې ذکر شي. پنځم باز حل د مفردات د دې حدیث مفردات مخکې په حدیث د ابن عمر کې تیر شوي، بیا دوباره یاد نه کوم. وعن انس رضی الله تعالی عنہ قال قلما خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا عهد له. رواه البیهقی فی شعب الایمان. د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ حالات تیر شوي، مختصر تشریح د حدیث ته وګورئ. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي قلما خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم
ډېر لږه خطبه به وه چې موږ ته نبي علیه السلام بیان کړي، مګر دا به یې پکې ویلې لا ایمان لمن لا امانت له، د هغه چا کې ایمان نشته چې څوک د امانت پاسداري نه کوي، او نه دینداري سره د هغه چا لا عهد له چې هغه په وعدې وفا نه کوي. رواه البخاري فی شعب، رواه البیهقي فی شعب الایمان. دریم بس مقصود د حدیث د ایمان د دوو خصلتونو طرف ته ترغیب او د هغې اهمیت چې امانتداري او وفا بالعهد ده، او رد دی په مرجعو. شارع علیہ السلام د اعمالو اهمیت بیان کړی چې کامل ایمان بغیر د دې نه کېدی نشي. څلورم بحث مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره واضح دی. حدیث کې د کمال ایمان او صعب او وضع د کتاب الایمان د دې لپاره. پنځم بحث قلما خطبنا، قلما کې دا ما مصدریه ده، نه داسې بشي قل خطبة خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دام کېدی شي ما د کاپش او مستعمله دی د نفې دپاره شي. همداسې ده دلیل پې څه شی دی؟ دلیل پې نفې اثبات دی، پس ته نفې نه. قلما خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا قال، دا الا دلیل د اثبات. تاسو باندې به اعتراض وارد شي دا روایت خورت په مرجعو صحیح دی، خدا خود معتزله مستدل جوړ شو. هغوی وایي په نفې د عمل سره نفې د ایمان راځي. ایمان نشته لا چا څوک چې د امانت پاسداري نه کوي، نو یو عمل خراب شو چې د امانت داری نه، او هغې سره شریعت نبي علیه السلام ایمان نه پې که، نو معلومه شو چې ایمان داخل دی په عمل دی، په هغه کې مفهوم د ایمان کې. او د خوارجو دلیل هم شو. تاسو به یو جواب وکړئ لا دلته د نفې د شی دپاره نه ده، بلکې نفې د کمال د شی دپاره. دا معنا نه ده چې لا ایمان لمن لا امانت، څوک چې امانت پاسداري نه کوي هغه کې ایمان نشته، بلکې مطلب دا دی څوک د ایمان پاسداري نه کوي د امانت، نو هغه کې کامل ایمان نشته. دویم دلته نفی د ایمان تغلیظن او زجرن شوی، حقیقت باندې نه ده بنا. دریم دا چې معنی دا ده چې په امانت کې خیانت او په وعده کې بخلافي دا چې کوم دی د مؤمن د شان سره نه دی مناسب. دا معنی نه ده چې ایمان ته سلب شي، د مؤمن شان سره نه دی مناسب. تاسو به پوه شئ. الفصل الثالث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. حضرت عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فرمائے سيدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے تو عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات تاسو ویری دی، مختصر تشریح حدیث شریف ته وګورئ. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اوریدلی یقول من شهد ان لا اله الا الله، چې څوک گواهی وکړي د دې خبرې چې نشته بل معبود موجود مگر یو الله دی او محمد د الله رسول دی، حرم الله علیه النار، الله تعالی به په ده باندې اور بند کړي، جهنم له به نه ځي. دریم بحث مقصود د حدیث شریف. د دې حدیث مقصد څه شی دی؟ مقصد د دې حدیث ثمره د ایمان ده،
او ترغیب علی استدامت الایمان. او غرض د صاحب مشکات په ایراد د حدیث کې رد په معتزله او خوارج چې مرتکب د کبیره ته مخلد په نار غني، حالن کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اور پر حرام ده چې چا شهادتین ویلی. هلکه تاسو به پوښی سلورم باس مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره واضح دی. حدیث کې بیان د ثمرات د ایمان دی، کتاب الایمان دم دې لپاره وضع شوی. پنځم باس حل د مفردات او اعتراضات او جوابات. سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، د نبی علیہ السلام نه دا قول اوریدل. یلکه ترجمه داسې کی سمعت رسول الله صلی الله علیه رسول الله می اوریدل یقول چې وای. سمعت چې یو مفعول ته متعدی شي نو هغه مفعول به مسموعی. حال دا چې دلته مفعول به رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، دا خو مسموع نه دی ځکه ذات دی او ذات خو مسموع نه. سوال باندې پوښوي تاسو به جواب وکړئ. عبارت په حذف د مضاف سره دی. تقدیر د عبارت داسې دی سمعت قول رسول الله صلی الله علیه وسلم. خبر خلاص. دویم جواب دلته د سمعت دو مفعول دي، دویم مفعول یقول دی، او چې کله سمعت دو مفعول ته متعدی شي نو دویم مسموع وي، نو دلته دویم مسموع کې دل صحیح دی. نو سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما اوریدلی دی د نبی علیہ السلام نه چې ویلی، نو قول مسموع شو. او پاول احتمال باندې چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم مفعول شي متعدی یک مفعول ته شي نو بیا به یقول دا حال شي د مفعول نه. دیم اعتراض بوارج چې سمعت خو ماضی ده او یقول مضارع ده او کلام کې تناقض ده. سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام نه مې اوریدلی دي، یقول چې وایي به اوریدلی مې دي ماضی ده او یقول وایي به مضارع ده. تاسو به پوښتنه تاسو به وایي چې یقول مضارع ده خو د ماضی په معنا ده. سمعت ما اوریدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول چې فرمایلی دي، نو ماضی ولې ذکر دا مستقبل مضارع ولې ذکر کړه؟ د استحضار د حال ماضیه ده پاره. څه ده پاره؟ استحضار د حال ماضیه ده. من شهد دا اقرار شو یو قید پاکستان ثم مات علی ذلک حرم الله علینا، دا نتیجه او ثمره شو. الکه تاسو به پوښتنه تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې په معتزله او خوارج خورد راغې چې هغه مرتکب د کبیره خارج عن الایمان وای. معتزله داخل بالکفر نه غني او خوارج داخل بالکفر غني. خدا حدیث خود مرجئه او زبردست دلیل شو. مرجئه وای چې عمل فائدہ نه کوي نیک او بد عمل نقصان نه کوي. دلته قرآن چې چا شهادتین وکړل حرم الله علیه، عمل خو پکې ذکر نشي، هر څه څوک کوي. تاسو جواب وکړئ چې حسن بصری رحمه الله فرمایي مراد د شهادتین نه هغه شهادتین دي چې سره د مقتضیات نه وي. کم شهادتین چې رستتی عملی گر بگویم مسلمانم بلرزم کہ یابم مشکلات لا الارا. کویم چې مسلمان یم او شهادتین مې ویلي دي نو وخوځېږم چې د لا اله مشکلات را تخکاره شي چې لا اله نه وروسته ژوند به څنګه تېري. هلکه پې پوه شئ. دویم جواب ملا علی قاری رحمه الله وایي نفس دخول منع نه دی، دخول علی التعبید مراد دی. معنا بداسي چې چا شهادتین ویلې اور په طریقې د تعبید حرام دی. دا معنا نه چې اور لبنځي
معنا در چې علی طریق التعبید بنزي الکه بیا خو اعتراض نشته کړ. دریم جواب دار چې د نار نه خاص نار مراد ده چې تیار شوی کافرانو لا کم اور لبنزي چې کم د کافرانو د پاره تیار شوی الکه تاسو به پوښی. وعن عثمان رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. اول احوال دراوی د حدیث ته وګورئ. د دې حدیث راوی دی سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین جامع القرآن رضی الله تعالی عنہ. دا خلیفہ ثالث دی. کنیت ابو عبداللہ اموی قریشی د قریش د بنو امیہ سره تعلق دی. لقب ذو النورین دی ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو لوریان یکی بعدی از دیگری په نکاح کې. دا اعزاز بل امتی ته نه دی حاصل. په اتو اولنو مسلمانانو کې د ذل هجرتین دی. حبشې ته هم هجرت کړی او مدینه منوره ته. د شورا د ارکانو ستو د جملې نه دی. هغه چې عمر رضی الله عنه فرمایي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راضي دی او د هغه پنځو خوش نصیب مسلمانان دی چې ابوبکر صدیق په دعوت اسلام قبول کړي. د عشره مبشرین بالجنت نه دی او مبشر بالشهادت دی. نبی علیہ السلام د شهادت زیره ورکړی چې عثمانه تا ته به الله یو قمیص در واغوندي یو لباس. خلک به کوشش کوي چې در نوی باسي خو ته به نه وباسې تر څو چې د وینه نه وي توی شوي. او حیاناکو نبی علیہ السلام وی اما استحیی من رجل تستحیی منه الملائکه د چې سړي نه زه حیا ونه کم چې اسمان کې ته ملائکې حیا کوي. غزوه بدر کې حکمن شریک شوی و. نبی علیہ السلام ورته د نتلو حکم وکړو د وجه د دینه چې بیبي د نبی علیہ السلام لور رقیه رضی الله عنها بیماره وه. وای د دې خصمانه کوه زه پلارم چې زم لاړ شم او ته خاوند یې تم لاړ شې نو د دې خدمت به څوک کوي. او په غنیمت کې پوره حصه ورته میلاو شوه. او چې تاسې د بدرینو نومونه ګورئ نو د عثمان نوم به پکې څلورمي. همدا شان صلح حدیبیه بیعت الرضوان کې هم حکمن شریک. نبی علیہ السلام خبر اترو ته مدینه مکې ته لېږلی کنه او بیا آواز راله چې عثمان شهید کنه بیا بیعت الرضوان شو. واقع خو ته یاد ده. مجهز و جیش العسره ده. غزوه تبوک کې 300 اوخان او زر دینار نبی علیہ السلام ته چانده کې پیش کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر خوشاله شو او دا پیسې په دې لمن کې اړولې راړولې او دا ویل ما در عثمان معامله بعد اليوم. نن ورځې نه وروسته چې عثمان څه کوي نو هېڅ هم ورته ضرر نه رسوي. داسې عمل یې وکړو. تاسو پرې پوه شئ. مدینې منورې ته چې صحابه او نبی علیہ السلام لاړه د نورو اوبو کویانو اوبه کمې وي او تروې هم وي. بیري رومه د یهودي په قبضه کې و او هغه به مسلمانانو نه په زیات قیمت اوبه ورکولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د مسلمانانو دپاره خوږې اوبه واخیستې او دا کویه نو زه به جنت کې به داخل شي. حضرت عثمان رضی الله عنه مسلمانانو دپاره د یهودي نه په ډېر قیمت سره د بیري روحان نیمه حصه واخیسته او مسلمانانو ته وقف او نیمه نور هم بیا واخیسته. جامع القرآن دی. مونږ او تاسو سره چې کوم قرآن دی دا عثمان مصحف عثماني 10 لکه مربع میل ځمکه د ده په خلافت کې فتح شوې ده. کله کله به په یو رکعت کې ټول قرآن ختماو
او د حیا صفت نبی علیہ السلام که یصدقهم حیاء عثمان. 12 ورځې کم 12 کال خلافت وکړو، 82 کالو په عمر په 35 هجری کې د باغیانو د لاسه د مصر د یو کس اسود طیبی مصری په گزار شهید شو. جبیر ابن مطعم په د جنازې منځ وکړو او جنت البقیع کې دفن شو. نظر ابن صبوروی منگ علی رضی اللہ عنہ تو فرمائل حدثنا عن عثمان، دا عثمان بارک منگ لسو آیا اغو فرمائل ذاک امرون یدعا فی الملائل علا بزن نورین، دا حق سڑے دا چی ملائل علا کے ورطا زن نورین وی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، ہر پیغمبر بجنت کی خاص مرگرے، زما بجنت کی خاص مرگرے عثمانی. یو سل شپک سلویقا حادث تدنا رواج شوی. عثمان سوئی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من مات چه سوک مرشی وهو یعلم او دے پوئیگی انہو لا چه یقیناً شان داده نشتا بل معبود موجود مگر یو اللہ دے دخل الجنہ دے بجنت تلرشی. دریم باس مقصد دا حدیث ترغیب علی استدامت الایمان او دا ایمان منجیه بیان دے او مطابقت دا حدیث دا کتاب الایمان سر واضح دے. من ماتا تاسبان با اعتراض وارد شد دین معلوم شد چی ایمان کے علم معتبر دے، حالن کے دا علم سر اقرارم معتبر دے کرنا. وهو یعلمو تاسبا جوابو کہ چی دا حق چا بارک دے چاگا اقرار نشی کولے. دیم د اقرار نه پې نشته، د اقرار نه سکوت دی او نور روایاتو نه اقرار هم معلومیږي. درود شریف